یو مرض داري ها سګي چې کله حالات راشي د جنگ جګړې راشي د اختلاف راشي وای خبره د پښتو دا خبره دا پښتو دا الګ پښتو دی پری د قران راواله قران سوی خبره د غیرت الګ غیرت پری د قران راواله ستاره ټولو نغړ غیرت سره قران دی ته ولې داسې کې او بیا د هغه په وجه باندې دومره جنگ جګړې داسې حد ته ورسیږي مولانا سي داسې حد ته چې دا هغه قران د علماو خبره ونه مني فتنی او کی جګړې او کی لسدولس پکې مړ شي دا غي نه پس بیا چې روغ کیږي نو شکیږي اق قران کوم قران چې درستو کړي وګنه اق قران ته کینو پاغي فیصله وکي او دا غي خبره ومني داسې ګورا نو نه د پکار داسې قران راوله فیصله پاغي وګه ار صبر ټیکيږي داسې خلک ماته یو ځای کې چاول په یو صابون باندې وی اته مړ شي شپاړس کاله به دښمنی شوی و او دا غي نه پس چې کوم دینو بیسو روغه وشوه او اولنی روغه چې چا کوله او کوم مولانا صاحب روغه اخیرنی شپاړس کاله پس هم وکړه همنځ کې څه رااله اته مړی و شپاړس کاله پاتنه کیږي او ماشوم و اداره وته دکان مخې ته او د دکان سره چرته چې کوم دی نو هغه پم لګېدلی اوبه وي هغې سره صابون د بي پروت نو هغه به راغستی و ماشومان خو نه پوهېږي د دکاندار به غوسه کړې وه بس مخې سره چې کوم دی نو سپېړه به ورکړې وه بس په جړا نه نوتې و پلار یې راوتې بس هغه دواړه لاندې ول ډز لاول اخلاص کړي بس هغه فتنه یې ونه منله او روغ یې ونه منله بس بیا چې کوم دی سبا راوتې به ډز هغه دکاندار شي دکاندار که ستاسو بس پاتنه شروع بس روانه نه تیارې شپاړس کاله پس او بیا مو تقریبا شپاړس کاله پس اقا یتیم ماشوم کې و په مدرسه کې و نو هغه راچت شو او روغه او مکه ماشوم وکړه چې د چا په سر جګړه شوه چا چې د پم نه صابون راغست نو ګوره قرآن چې د کله وروسته کو د هغې فیصلې د کله وروسته کې نقصان دې څومره وکړو شپاړس کاله به دې څومره په ذلت کې تېر کړي اته قربانیانې دې وکړې اته مړې دې وکړه او د هغې نه پس فیصله بیا چا وکړه قرآن وکړله نو په کار دا ده چې فیصله اول کې د قرآن منل غواړي د عالم منل غواړي چې لهذا دا د خیر نه ډکې د اصلاح نه ډکې نو دوی څه وایي